أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله مهلك الكافرين. انفال د پاره شپږم علت ذکر کړي. مسله دا ده چې مال غنیمت د الله په حکم سره تقسیم کړي، ځکه چې د مال غنیمت تاسو نه الله راکړي. د دې لپاره اسباب الله رب العزت پیدا کړي او دا د الله رب العزت په مدد سره تاسو ته حاصل شوي دي. دغه مال غنیمت د الله تبارک وتعالى په حکم سره تقسیم کړي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. میدان جهاد کې مسلمانان جنگ بدر کې کافرو سره مقابل شول، مخامخ شول، کافرو له شکست ورکړ. 70 د کافرو سرداران دای مردار کړل او 70 او یا کسان دای ونیسل، قیدیان کړل. الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه ته خطاب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. تاسو نه دي قتل کړي، ګورئ دا الله وجه دا الله قتل. تاسو ګورئ خپل په دې جنگېدو باندې او خپل په دې یو عمل صالح باندې فخر نه کوي، غرور نه کوي، ځکه تاسو کمزوري وئ. الله ستاسو مدد وکړو او داسې مدد چې هغه معمولی مدد نه، غیر معمولی مدد وکړو. ستاسو امداد د فرشتو په ذریعه سره وکړو، باران یې وورو، ستاسو لپاره وسایل اسباب یې جوړ کړل، بیا تاسو وجنګېدئ. د الله مدد تاسو سره و، د الله رب العزت ووژلئ، د الله مردار کړئ. په دې کې تعلیم دی انسان ته د اعمال صالحه باندې چې یو سړی عمل صالح وکړي، یو نیک عمل وکړي، نو خپل په نیک عمل باندې به فخر او غرور وکړي. لکه موږ یې وکړو، روژه یې ونیسله، زکات یې ادا کړو، حج یې وکړو، جهاد یې وکړو، تبلیغ یې وکړو، بل یو نیک عمل یې وکړو. په دې عمل باندې به فخر نه کوي چې زه خو نیک سړی یم، ما دا نیک کار وکړو. او دې سره سره بل ته د حقارت په نظر به هم نه ګوري چې زه جمع موز کې شامل یم او فلانې د جمع موز کې نه، ما جمع سره موز وکړو، اده ونه کړو، زه موز کوم دې موز نه کوي. داسې به نه کوي. اسلامي تعلیمات دا دي چې کله یو سړی عمل صالح وکړي، یو نیک کار وکړي، نو په نیک کار باندې دی خو یو به شکریه ادا کړي د الله رب العزت چې دی الله رب العزت د دې نیک عمل توفیق ورکړي. لا حول ولا قوة الا بالله. د نیک عمل کولو طاقت او قوت الله ورکړي او د ګناه نه د بچ کېدو انسان لا ګناه نه بچ کړي الله رب العزت. نو په دې باندې شکریه ادا کړي چې کوم عمل وکړو، په دې شکریه ادا کړي. دویم یو عمل وکړو، د عمل په آخر کې د استغفار وکړي. د حضور صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې کله به فرض موږ نه فارغ شو، سلام به یې واړو، نو به الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د حضور صلی الله علیه وسلم موږ هغه د الله د حکم مطابق مقبول، خدای امت ته تعلیم ورکړ چې کله تاسو موږ وکړئ نو په دې استغفار وایئ، ځکه چې په دې کې تاسو نه څه کمي به شوي وي، کوتاهي به شوي وي، نو هغه کمي او کوتاهي استغفار سره معاف کړي. نو چې کله یو سړی یو عمل صالح وکړي، په دې باندې مو استغفار وکړي. ګناه باندې خو استغفار دی او دی، چې نیک عمل وکړو بیا دې استغفار ووایي چې هغه د قبولیت درجې ته ورسي. دریم په دې عمل چې دا عمل د کوم کو د قبولیت لپاره دعا کوي، د قبولیت دعا. کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د پلار او زوی د بیت الله شریف دیوالونه اوچتول او هغه تعمیر کو
وی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے زمونږ ربه ته زمونږ نه قبول کړه عمل خو ډېر ښه دی، نیک دی، غوره عمل دی. او بیا د بیت الله شریف تعمیر دی چې د بیت الله متعلق الله رب العزت فرمایي دنیا کې اول کور دغه دی ان اول بیت وضع للناس الذي ببکة مبارک، چې دا په مکې مکرمې کې دی د برکت نه ډک ځای دی، د خلکو لپاره اول دغه ځای ایښودلی شوی دی او مقرر شوی دی. نو د بیت الله شریف تعمیر کوي، تعمیر سره سره دعا کوي چې ربنا تقبل منا، الله زمونږ دا عمل قبول کړه. دا عمل خو نیک دی خو د قبولیت درجې ته ته ورسوي. نو چې کله یو سړی یو عمل وکړي عمل صالح، نو په دې باندې هم د استغفار ووایي چې استغفار سره هغه د قبولیت درجې ته ورسي، د قبولیت دعا وکړي او په هغې باندې د الله شکریا ادا کړي. فخر او غرور به نه کړي خپل په عمل، چې فخر او غرور کوي خپل دا عمل به دې په خاورو کې خاورو کړي، دا عمل به یې ضایع شي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. کله چې جنگ شروع کېدو نو د جنگ نه مخکې حضور صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او اوږده دعا یې وکړه. جبرائیل علیه السلام راغی، ته لږ ګیټۍ واخله او د کافرو طرف ته ولاړ، یو موټی ګیټۍ واخله کافرو طرف ته ولاړ. حضور صلی الله علیه وسلم صحابو ته ووایي چې تاسو ماته ګیټۍ راکړئ. ګیټۍ صحابو ورکړې او د کافرو طرف ته یې وویشتې. چې ویې ویشتې نو هغه الله رب العزت د هر یو کافر سترګو ته ورسول. یو موټی ګیټۍ د هر یو کافر سترګو ته الله رب العزت ورسولې چې د هغو سترګو ته ورسېدلې. نو په هغو کې یو دغه پیدا شو، چونکې سترګې دوړجنې شللې، هغه ګډوډ شلل. چې ګډوډ شلل مسلمانان حملاور شلل، نو څه یې قتل کړل او څه یې قیدیان کړل او څه ورته شکست ورته میلاو شو. نو الله فرمایي زما محبوب صلی الله علیه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ویشتل تا نه وکړي کله چې تا کاڼي هغټې ویشتلې، لیکن الله رب العزت ویشتلې. لکه تا د الله په حکم سره خو ګیټۍ وویشتې، ولې هغه د هر یو کافر سترګو ته رسولې الله رب العزت. ځکه چې د انسان په طاقت او قوت کې نه ده چې یو موټی ګیټۍ دي او کافر لرې دي او دی د خپل د طاقت مطابق هغه ګیټۍ وړي، بیا ګیټۍ لږې دي او کافر په تعداد کې زیات دي، خو د هر کافر سترګو ته رسي. دا د الله رب العزت طاقت او قوت دی، دا الله رسول دی. وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا. او الله رب العزت مؤمنانو باندې امتحان کوي، امتحان ښایسته امتحان. دا د اعتراض جواب ذکر کړي. اعتراض دا دی چې الله خو قادر ذات دی، الله رب العزت خو کافر بغیر د جهاد نه هم هلاک کولی شي او بغیر د زیاتو فرشتو د تعداد نه یو فرشتې سره هم هلاک کولی شي. لکه بعض ځایونو کې قرآن کې راځي چې فلاني قوم ته موږ یو فرشته ولېږله، هغه فرشتې هغه د الله په حکم سره هلاک کړل، عذاب یې پرې راویسته. نو بیا د دې ټولو مؤمنانو د جنګېدو د جهاد څه ضرورت شو، د فرشتو د لېږلو څه ضرورت شو. الله فرمایي چې جهاد له مؤمنان لاړل، دوی په جهاد کې شامل شول. نو یو خدا چې دوی ته په دې جهاد کې شاملېدو باندې اجر ملوي، مقام او مرتبه ملوي. دویم چې کوم شهید شي نو شهادت ته زیات شهید ته په شهادت باندې زیات اجر ملويږي او بیا هغه د ډېرو خلکو سفارشي هم ګرځي، سفارش هم د ډېرو خلکو کوي. درېیم دا چې دې ته مال غنیمت حاصلېږي، کافرو نه مال پاتې کېږي، هغه مال غنیمت به واخلي، هغه به حاصل کړي، هغه به راوړي. او څلورم دا چې کله کله داسې چې کافر او مشرک په یو میدان کې د مسلمانانو خلاف جنګېږي، مسلمانانو مقابل وي، خو لږ وخت وروسته هغه ته هدایت توفیق راشي، هغه مسلمان شي، اسلام قبول کړي، نو په یو ځل باندې الله رب العزت دا ټول هلاک کړي، نو یو خو مؤمنان د اجر نه محروم شي، د شهادت د اعلی درجې نه هم محروم کېږي، او بل هغه خلک چې هغو څه وخت کافر وي، د کفارو د طرف نه جنګېږي، لیکن بل طرف ته بیا هغه د مؤمنانو د طرف نه راشي، هغه اسلام قبول کړي، ایمان قبول کړي، نو هغه به د ایمان او د اسلام نه محروم پاتې شي. نو په دې وجه باندې الله رب العزت مؤمنانو ته حکم کوي چې میدان جهاد ته کوز شئ، چې
چې د دوی امتحان وکړي شي. یو جهاد چې مسلمانانو ته د جهاد حکم دی نو د دوی امتحان هم مقصود دی. اوس په مسلمانانو کې مختلف ذهنیت والا خلق دي. بعضې هغه خلق دی چې هغه میدان جهاد ته ځي او خپل جان پیش کړي، خپل ځان پیش کړي، خپل د ځان قرباني ورکړي، هغه خپل بیبي کونډه کړي، خپل بچي یتیمانان کړي او د الله د دین لپاره په میدان جهاد کې کافر مقابلې کې بالکل کافر ته مخامخ ولاړ. دویم هغه دی چې هغه د ده معاون دی، د سره مدد کوي، د ده امداد کوي، ده ته مال رسوي، ده ته اسلحه رسوي، ده ته خوراک رسوي، د ده لپاره د ضروریاتو د وسایلو د هغې انتظامات کوي. بعضې هغه دي چې صرف مالی مدد ورسره کوي. بعضې هغه خلک دي چې هغه د مجاهد د کور حفاظت کوي، د هغه د بچو کفالت کوي، د هغه د بچو حفاظت کوي. او بعضې داسې دي چې هغه په دې یو کې هم نه دي. هغه نه مجاهد دی چې په میدان جهاد کې وي او نه مجاهد سره مدد کوي، نه ورسره امداد کوي، نه د مجاهد د کور او د هغه د بچو حفاظت او کفالت کوي، بلکې په هیڅ کې هم نه دی. دا مختلف خلق دی، مختلف ذهنیت والا دی. دا چې کوم سړی چې دی بالکل د مجاهد نه هم لري دی او د جهاد نه هم لري دی، دی د ثواب نه محروم پاتې شو، دې ته خو شی حاصل نه شو. چې کوم سړی هغه مجاهد سره مدد کوي، امداد کوي، د مجاهد بچو سره مدد او امداد کوي، نو دی په څه درجې کې د اجر ثواب مستحق شو. او بیا هغه مجاهد چې هغه خپل جان پیش کړ دی نو هغه د اعلی درجې مستحق دی او هغه ته د اعلی درجې اجر او ثواب ملي. دا هم د مؤمنانو یو امتحان دی چې الله رب العزت د جهاد حکم کړ دی چې څوک میدان جهاد ته ځي، د چا په زړه کې د جهاد شوق دی، د جهاد جذبه ده، د چا په زړه کې د جهاد شوق او جذبه نشته دی، څوک مجاهد سره دغه کوي، مینه محبت ساتي، مدد کوي، او څوک هغه د مجاهد نه نفرت کوي. په دې کې د مؤمنانو امتحان مقصود دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، پس نو وجلی تاسو دا کافر لیکن الله رب العزت دا کافر وجلی. وما رمیت اذ رمیت، او زما محبوب صلی الله علیه وسلم تا نو وشتل کړي کله چې تا ډیټای وشتلې، ولكن الله رما، لیکن الله رب العزت وشتلې وي. وليبلي المؤمنین منه، او دې د پاره چې امتحان وکړي الله رب العزت د مؤمنانو د خپل طرف نه بلاء حسنا، خسته امتحان چې په امتحان باندې بیا د خسته اجرونه ورکړي شي. ان الله بشک الله رب العزت سمیع علیم، اوریدونکی او